بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، ویلکم ټو مای چینل. په نننۍ ویډیو کې به موږ جیومټري د ویری سټارټ مطلب د ډیر بیسیک نه د خالص د بنیاد نه چې د موږ به جیومټري شروع کوو. جیومټري چې دا د انکمینګ ټیسټ سی ټي پی ایس ټي ټي ایم پی ټي ایس ایس ټي د دې لپاره چې ده نو هغه ډیره زیاته اهمه ده. جیومټري په میث پورشن چې د میث په ټیسټ کې چې کوم د میث پورشن نو جیومټري نه پکې خامخا 2 3 5 کوېسچن چې د هغه خامخا راځي. نو د موږ سره اوسئ ویډیو ته چې د هغه تر اخره پورې ګورئ. مین پوینټس چې دی هغه ځان سره نوٹ کوئ. په ټول نه اول زموږ سره په جیومټري کې راځي پوینټ موږ یو ټکي ته وایو، یو ځای ته موږ څه شی وایو، پوینټ ورته وایو. لکه دا زموږ سره څه شی دی، دا زموږ سره پوینټ دی. ټیک شو. دې له موږ پوینټ چې دی نو دا موږ ظاهرو په څه شي باندې، په ای باندې. په څه باندې موږ پوینټ ظاهرو، په ای باندې موږ پوینټ ظاهرو. نو موږ که چېرې داسې یو دغه موږ له راشي په ام سی کیوز کې وایي چې دا څه شی دی نو موږ به تاسو وایو پوینټ دی. دویم نمبر زموږ سره راځي لاین. سو لاین اصل کې څه ته وایي، پښتو کې ورته موږ کرښه ورته وایو. ټیک شو. نو کرښې ته څه شی وایي، کرښې ته لاین ویلی کېږي. ټیک شو. کرښې ته څه شی وایي، لاین ویلی کېږي. ټیک شو. دویم نمبر زموږ سره راځي لاین سیګمنټ. د لاین به زموږ سره خصوصیت څه چې یو به دې طرف ته ایرو شیپ یو به دې طرف ته ایرو شیپ. ټیک شو. بل زموږ سره راځي لاین سیګمنټ. د لاین سیګمنټ چې دی دا هم زموږ سره لاین دی، خو د دې د دواړه طرفونه چې دي اینډ پوینټ دا به صحیح، دا به کلوز اینډ پوینټ. اینډ پوینټ چې دی نه به زموږ سره صحیح، هغه به کلوز یې بند وي. ټیک شو. نو هغې ته به موږ څه شی وایو، هغې ته به موږ لاین سیګمنټ به ورته وایو. بل زموږ سره راځي ری. ری چې دی دا موږ په پښتو کې غشي ته وایو. غشي چې دی یو سایډ به خامخا چې دی نو هغه به تیری، نو دغې ته به موږ څه شی وایو، دې ته موږ ری ورته وایو. ټیک شو. نو دا زموږ سره ری شو. بل زموږ سره انګل دی. انګل موږ ویلو په انګل باندې موږ پوره ویډیو چې دا هغه جوړه کړې ده. که تاسو نه یې کتئ نو هغه تاسو په چینل کې کتی شئ. انګل چې دی نو دا زموږ سره 2 لاینز به او د هغې به کامن وارټیک یو ګوټ به جوړ کړی، په یو ځای باندې به هغه انټرسیکټ کېږي. څه به کېږي، دې ته موږ پوینټ اف انټرسیکشن وایو. زموږ سره به 2 لاینز او یو پوینټ اف انټرسیکشن به او بل به څه جوړ کړی، یو کارنر به جوړ کړی، یو ورټکس به جوړ کړی، ګوټ به جوړ کړی. ټیک شو. نو دغې ته به موږ څه شی وایو، دې ته به موږ وایو چې دا زموږ سره انګل دی. نو په دې کې موږ څه وپېژندو، لاین سیګمنټ، ری او بل څه شی انګل موږ وپېژندو. بل زموږ سره دی انټرسیکټینګ لاین. انټرسیکټینګ لاین چې دی نو دا زموږ سره هغه لاین دی چې هغه دواړه یو بل څه کوي، کټ کوي. سو چې 2 لاین یو بل کټ کوي نو هغې ته به موږ انټرسیکټینګ لاین به ورته وایو. چې 2 لاینو کله یو بل کټ کو، هغه ضروري نه ده چې په مینځ به دا لاین دی دواړو په دې سر باندې یو بل کټ کړو، دې ته موږ څه شی وایو، انټرسیکټینګ لاین ورته وایو. بل زموږ سره دی پیرل لاین. پیرل لاین موږ هغه لاین ته وایو چې هغه به چرې هم یو بل نه کټ کوي. ټیک شو. یو بل سره به نه جنګېږي، نو هغې ته به موږ څه شی وایو، پیرل لاین. لکه دا لاین چې دی دا چې موږ دا دومره مخکې هم بوزو، که هر څومره مخکې موږ بوزو نو دا به یو بل نه کټ کوي. نو د دې وجې نه دې ته موږ څه شی وایو، پیرل لاین. هغه لاین چې هغه یو بل نه کټ کوي هغې ته به پیرل لاین به ورته وایو. ټیک شو. بل زموږ سره راځي پرپینډیکولر لاین. ټیک شو. دا پرپینډیکولر لاین چې دی نو دا انټرسیکټینګ لاین دی. څه دی، انټرسیکټینګ دی، یو بل کټ کوي، خو په کوم ځای باندې دا به جوړی، دا لاین به د دې لاین په منځ کې به انګل چې هغه به د 90 انګل برابر وي. ټیک شو. د 90 انګل به د دې لاین په منځ کې، نو هغې ته به موږ د دې وجې نه به دې ته موږ څه شی پرپینډیکولر لاینز به ورته وایو. ټیک شو. نو په دې کې موږ آل اباؤټ لاینز وپېژندو او پوینټ. ټیک شو. پوینټ چې دی موږ وایو چې یو ټکي ته پوینټ وایي، یو کرښې ته لاین وایي. چې د کرښې دواړه سایډونه معلوم وي هغې ته به لاین سیګمنټ، او چې د ایرو شیپ وي نو هغې ته به ری وایي. او چې کوم 2 لاین یو بل کټ کړي په کامن وارټیک باندې نو هغې ته به انګل وایو. بل انټرسیکټینګ چې 2 لاین چې د هغه یو بل څه کوي، کټ کوي، نو هغې ته به موږ څه انټرسیکټینګ لاین وایو. چې کله 2 لاین یو بل نه کټ کوي نو هغې ته به پیرل لاین وایو. چې کله د 2 لاین په منځ کې انګل و 90 نو هغې ته به پرپینډیکولر لاین موږ وایو. ټیک شو. بل زموږ سره دا هم د لاین یو شیپ دا سره قسم دی چې د لاین به دواړه طرف ته څه موږ وایو چې څه به ایرو به لاین سیګمنټ چې دی د هغې دواړه طرفونه به کلوز وي. بل زموږ سره ری او بل انګل پیرلل پرپینډیکولر او بل سکیو لاین. سکیو لاینز چې دی نو هغه به یو بل څه کېږي، هغه به انټرسیکټ کوي نه، خو دغسې په دې شیپ باندې به زموږ سره سکیو لاین چې دی هغه به د یو بل سره په دې شیپ باندې. ټیک شو. بل زموږ سره راځي انګل. سو د انګل زموږ سره مختلف قسمونه دي. انګل چې دی ما تاسو ته وایي اول د ټول نه اول موږ انګل وپېژندو چې 2 لاینز به یو بل به انټرسیکټ کړی او جوړ کړی به یو کامن وارټکس به جوړ کړی، کامن وارټکس یو ګوټ خان به کامن جوړ کړی، نو هغې ته موږ څه شی وایو، هغې ته انګل وایو. اوس زموږ سره انګل چې دی چې اکیوټ انګل به کوم ته وایي. د انګل مختلف قسمونه دي. اکیوټ انګل چې کله یو انګل د 90 نه وړوکی، د 0 نه به انګل صحیح غټي او د 90 نه به وړوکی، نو هغې ته موږ څه شی وایو، هغې ته به موږ اکیوټ انګل. یو انګل دی هغه د 0 نه غټ دی او د 90 نه وړوکی دی، نو هغې ته به اکیوټ انګل ویلی شي. دویم نمبر زموږ سره رایټ انګل. رایټ انګل چې کله د انګل چې دی هغه د 90 برابر، سو
انګل چې دی د هغې مجر د 90 برابر نو هغې ته به موږ څه شی وایو هغې ته 90 انګل یا رایټ انګل ورته ویلی شي. بل زموږ سره دی اپټیوز انګل چې کله یو انګل و د هغې یو انګل و د هغې ډیګري د 90 نه غټه وه او د 180 نه وړه وه نو هغې ته به موږ اپټیوز انګل به ورته وایو. ټیک شو لکه دا زموږ سره اپټیوز انګل دی د دې انګل چې دی د 90 نه څه دی غټ دی او د 180 نه چې دی نو د هغې نه وړوکی دی نو د دې د وجې نه دې ته موږ اپټیوز انګل ورته ویلی شو. ټیک شو بل زموږ سره ریفلیکس انګل ورته وایو نو ریفلیکس انګل چې دی نه به زموږ سره د 180 نه به داسې سیوا د 180 نه سیوا او د 360 نه کم انګل ته موږ څه شی ریفلیکس انګل وایو. دا خبره ځان ته یاد ساتئ چې د یو انګل دی هغه د 180 نه په بره دی او د 360 نه په ښکته دی نو هغې ته به موږ ریفلیکس انګل ورته وایو. ټیک شو بل زموږ سره سټریټ انګل راځي. سټریټ انګل چې کله زموږ سره په انګل کې د ډیګري چې ده نو هغه زموږ سره د 180 برابر وه د انګل ډیګري د څه برابر وه صرف او صرف د 180 د هغې نه په بره هم نه او په ښکته هم نه نو هغې ته به موږ څه شی وایو هغې ته به سټریټ انګل ورته ویلی شي. ټیک شو بل زموږ سره راځي کمپلیمنټري انګل. سو کمپلیمنټري انګل که چېرې دوه انګلو انګلز دا زموږ سره د انګل جوړه به پیر اپ انګلز به ټیک شو چې کله زموږ سره د انګل فیرو او په هغې کې یو انګل او بل انګل چې د هغې دواړه موږ جمع کړه او د 90 د هغې نه څه راغی جواب د هغې نه څه راغی 90 راغی نو هغې ته به موږ څه شوی کمپلیمنټري انګل. کمپلیمنټري انګل په بیا په پښتو کې یاد ساتئ لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره څه شو 60 انګل شو څه شو دا زموږ سره 60 انګل شو او دا بل زموږ سره 30 انګل شو نو 60 او 30 چې کله موږ پلس کړو دا زموږ سره 90 راځي. که چېرې داسې انګل و چې د دوه انګلو او د هغې سم چې یو جمع هغه د 90 برابر و نو هغې ته به موږ کمپلیمنټري انګل به ورته ویلی شو. ایم سی کیوز د دې نه څنګه راځي که چېرې وایي زموږ سره د یو کمپلیمنټري انګل دی او د هغې مجر چې دی د 60 برابر دی نو د هغې سره موږ بل کم انګل رایوځی کړو چې د هغې نه زموږ سره 90 راشي یا زموږ سره کمپلیمنټري بل انګل د دې سره موږ یوځای کولی شو نو موږ به 30 ته نښه کوو. ټیک شو یا چې موږ ته وایي چې دا زموږ سره 30 پلس 60 چې دی زموږ سره دا انګل دی نو دا موږ له کم انګلز راکوي پیر اپ انګلز کم راکوي نو زموږ سره کمپلیمنټري انګل راکوي. ټیک شو بل زموږ سره راځي سپلیمنټري انګل. څه شی سپلیمنټري انګل چې کله موږ یو انګل پلس بل انګل واخلو او د هغې سم د څه برابر راغی د 180 برابر راغی نو هغې ته به موږ څه شی وایو هغې ته به موږ سپلیمنټري انګل وایو. لکه فار ایگزامپل زموږ سره دا یو څه دی انګل دی د دې موږ واخلو چې دا زموږ سره 100 دی او دا 80 ډیګري دی 100 او 80 چې کله موږ رایوځای کړو نو د دې سم چې دی زموږ سره د 180 راغی نو چې کله دغسې دوه انګل پیر اف انګل او د هغې سم د 180 راتلو په هغې ته به موږ څه شی وایو هغې ته به موږ څه شی وایو سپلیمنټري انګل به ورته وایو. بل زموږ سره راځي ورټیکل انګل. څه شی ورټیکل انګل کله چې زموږ سره دوه داسې انګلز راشي چې هغه بالکل یو بل ته اپوزیټ وي صحیح یو بل ته صحیح اپوزیټ وي ورټکس چې دی د هغې یو د مین دا پوینټ چې دی له به موږ A پوینټ ورکړو. دا A پوینټ چې کله په دوه انګل کې کامن راغی نو هغې ته به موږ څه شی وایو هغې ته به موږ ورټیکل انګل به ورته وایو. اوس زموږ سره فار ایگزامپل دا A انګل شو او دا B انګل نو دا A انګل چې دی نو دا به همیشه یا nearly equal to the angle B. ټیک شو دا انګل دا زموږ سره د انګل نشان دی د L شان شیپ چې دی نو دا زموږ سره د انګل نشان دی نو موږ به وایو چې دا A انګل چې دی نو دا به د نیرلی برابري د څه شي د انګل B به دا برابري. ټیک شو نو دا زموږ سره د جیومټري یو څو شیپس او د هغې انګل په دې کې موږ وپېژندو پوینټ وپېژندو لاین سیګمنټ او ری او انټرسیکټینګ پوینټ او په هغې کې زموږ سره د انګل وپېژندو د هغې مختلفو څه قسمونه په دې ویډیو کې چې دی نو هغه مونږ وپېژندل. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې چې دی جیومټریکل شیپ چې دی هغه به مونږ ډسکس کوو. د الله په امان.